بسم الله الرحمن الرحیم د ننني ویلاګ سره زه یم سید کبیل شاه. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته 4 اګست دی نن او په 4 اګست باندې د پولیس یو مشهوده پروګرام منځلې کیږي. زموږ پولیس چې کوم دی نو ډېرې قربانیانې ورکړي دي، کاغه افسران دي، کاغه لو لیول والا طبقې والا دي، ډېرې قربانیانې ورکړي. دا وخت موږ سره په ننني ویلاګ کې موجود دی سید کامران شاه، رپورټر دی، کوټ بیټ ور سره دی او هغې نه علاوه کرایم بیټ ور سره دی. هغې نه به تپوس پوښتنه کوو چې آیا دې کې څومره سینیر چې زموږ پولیس اهلکار دي یا هغې نه علاوه زموږ کنسټیبل وروڼه دي، څومره قربانیانې پولیس ادارې چې کوم دی ورکړي دي. کامران صاحب تاسو ته په ننني ویلاګ کې هرکلی وایو. ډېره مننه. کامران صاحب مونږ ګورو یو ځل بیا چې کوم دی نو دهشتګردۍ لهر چې کوم دی نو بیا شروع شوی دی، لګیا دی او زموږ پولیس چې کوم افسران دي یا کنسټیبلان دي اولداران دي هغې ډېرې قربانیانې ورکړي. څه به وایي په دې باندې؟ ډېره مننه. وارې بیا د پولیس شهدا او عالیه سره پروګرام دی او په دې کې به د ټول لومړی زه هم چې خبرې وکړو د ترهګرۍ کوم چې د یو اوږدې مودې نه په خیبر پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا چې کوم قبایلي علاقې دي په هغې کې شروع ده. دغه ترهګرۍ کې یو خوا د خیبر پښتونخوا ولس بېشماره قربانۍ ورکړي دي او د عدد شمار مطابق ویل کېږي چې د 90,000 نه زیات پولیس اهلکار ولس چې دی د 90,000 نه زیات ولس په دغه دهشتګردۍ جنګ کې یا د ترهګرۍ په دغه جنګ کې هغې قربانۍ دي، شهادتونه دي. بې شمېره داسې خلک دي چې هغوی په مختلفو ځایونو کې په بومي چاودنو کې په ځانمرګي بریدونو کې زخمیان شوي هم دي. نو د خیبر پښتونخوا د ولس قربانۍ که وګورو نو هم ډېرې زیاتې دي، بې شمېره قربانۍ دي. خو دې سره سره د خیبر پښتونخوا پولیس هم په دغه کاروان کې، په دغه منډه کې، په دغه تګ کې د چا نه وروسته نه دی، ځکه چې د خیبر پښتونخوا پولیس ته دا اعزاز حاصل دی چې د خیبر پښتونخوا پولیس د آی جي ایډیشنل آی جي رینک اهلکاران چې دي یا حکام چې دي هغه په دغه دهشتګردۍ یا د ترهګرۍ په جنګ کې شهیدان شوي دي، هغوی قربانۍ ورکړي دي. دغسې 2 ډي آی جیز چې کوم دي هغوی په دغه کې قربان شوي دي، خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي. د ایډیشنل آی جي رینک کسانو تاسو سره تذکره وکړم نو اشرف خان صاحب ایډیشنل آی جي هغه په حیات آباد کې په هغه باندې ځانمرګي برید شو او هغه په دغه ځانمرګي برید کې شهید شو. دغسې صفت غیور کوم چې یو ډېر لوی نوم دی د دهشتګردۍ خلاف جنګ کې، د هغه خدمات هم د چا نه پټ نه دي. هغه باندې د اف سی هیډ کوارټر مخې ته یو ځانمرګي برید شو او په دغه ځانمرګي برید کې هغه هم شهید شوی دی. دغسې ملک سعد شهید کوم چې ډي آی جي په پېښور کې په هغه باندې ځانمرګي برید شو، هغه په هغې کې شهید شو. ورسره ډي آی جي عابدعلي هغه هم یو ډېر غټ نوم دی او هغوی هم د خپل هغه نه پېښور ته راتلل چې په لاره کې په دې باندې برید شو، دوی شهیدان شو. دغسې که نور اعداد و شمار کوم چې د خیبر پولیس تر طرفه جاري کړی شوی دی هغې باندې که زه خبرې اترې کوم په هغې کې تقریبا یو ایس پي، شپږ ډي اس پیز او دغسې 30 ډي اس پیز دي، یو د ایس پي رینک پولیس اهلکار دی، دغسې یو کم 50 انسپکټران دي، 150 چې دي نو سب انسپکټران دي، دغسې 145 اسسټنټ سب انسپکټران دي. کانسټیبلان هیډ کانسټیبلان وګورو نو هغه تقریبا 295 هیډ کانسټیبلان دي او کانسټیبلان کوم چې سپایان دي هغه 1400 او یو کم 50 کسان دي کوم چې د ترهګرۍ په دغه جنګ کې شهیدان شوي دي. دا اوورال تقریبا څومره جوړېږي کامران صاحب دا شهیدان؟ دا شهیدان 1310 جوړېږي. 1310 پولیس اهلکاران چې په هغې کې افسران هم شامل دي، په هغې کې کانسټیبل سپایان هم شامل دي، په هغې کې د ایډیشنل آی جي او د ډي آی جي لیول خلک پکې شامل دي. دوی په مختلفو ځایونو کې خپلې قربانۍ پیش کړي دي او هغه د څه لپاره؟ صرف د دې صوبې د عوامو د تحفظ لپاره، په دې صوبه کې د امن د قیام لپاره، په دې صوبه کې د ترقۍ خوشحالۍ لپاره. ځکه چې که یو ځای کې امن نه وي نو هلته ترقي نشي راتلی، که په یو ځای کې بدامني وي نو هلته خوشحالي نشي راتلی. په یو ځای کې که انویسټرز ته یا د بهر نه راتلونکو خلکو ته یا د دې ځای هغه ولس ته هغه دغه ني امني هغوی په حفاظت کې نو په هغه ځای کې نه کاروبار چلیدی شي، نه د هغه ځای ژوند چې دی نو هغه سوکاله او خوشحاله وي. او د خیبر پښتونخوا بدقسمتي دا ده چې د یوې اوږدې مودې نه په دې
صوبه کې د ترهګرۍ یو جنگ دی چې شروع دی او د ختمېدو نوم نه لري. یو وارې بیا دغه لهر یا دغه لړۍ شروع شوې ده په کوم کې چې زمونږ د جنوبي اضلاع ولس چې دی نو ډېر زیات پریشان دي او جنوبي اضلاع کې آیا زمونږ په پولیس کې کمی رالو که زیاتوالی رالو د شهیدانو نه بعد؟ دې ته وګورو نو د شهیدانو نه پس د هغوی د حوصلو خبره به کوو، د هغوی د جرأت او د بهادرۍ خبره به کوو. نو په دغه حوصلو کې په دغه جرأت او بهادرۍ کې کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی. دغه حوصلې نورې هم لوړې شوي دي او د خیبر پښتونخوا د پولیس چې دی اوس هم په دې نوې لړۍ کې په جنوبي اضلاع کې ډېر په ځوان مردۍ سره د دغه ترهګرۍ د دغه عفریت مقابله کې لګیا دي او اوس هم زموږ جنوبي اضلاع چونکې ډېر زیات متاثره دي او زیاتتر د دې پولې چې دی نو لګي زموږ قبایلي سیمو سره. په قبایلي سیمو کې هم د انضمام نه پس د پولیس نظام هلته ورغلی دی او د انضمام نه پس هلته هم پولیس د خپلې نرتوب او د مړانې هغه کردار ادا کوي. د امن د قیام دپاره په لومبي صف کې ولاړ دي او خیبر پښتونخوا هسې هم د دهشتګردۍ یا د ترهګرۍ په دې جنګ کې فرنټ لاین صوبه ده، خو په دغه فرنټ لاین صوبه کې پولیس په فرنټ لاین باندې ولاړ دي او دغه ترهګرۍ سره دغه سوچ سره دغه فکر سره هغوی جنګېږي. کامران صاحب دا راته وایي د پروګرام نه مخکې زه ورته ناست سره ډسکشن هم کولو، په هغې کې د یو ماشوم انټرویو راغله نن د پلار حوالې سره په پولیس لین کې. تاسو ویل چې زه د دې د والد صاحب د واده دپاره تللی وم، واده وینه یې ماته کړی و، نن هغه ماشوم رالی شوی دی. هغه به څه وایي، څه سوچ به کوي چې زما پلار د وطن دپاره قرباني ورکړه نو څه به هغه ته میلاویږي؟ یاره د پولیس شهداو د بچو یا د هغوی د خاندانونو په ذکر وکړو نو هغه هم مطلب پښتانه دي او میړني دي، نران دي، نو هغوی هم په دې کې رستو نه دي. لکه ما تاسو ته به دغه پیغام وومرو چې هغوی چې د پلار میشن چې مې کوم دی د هغې د پوره کولو دپاره به زه پولیس فورس ته راځم، پولیس فورس به جاین کوم او مغه میشن به مخ په وړاندې بوځم. دا د یو ماشوم د زړه اواز دی، دا د یو ماشوم حوصله ده. نو تاسو وګورئ چې په دغه پولیس کې اوس چې دې ته شهداو پولیس ویلی شي، په دغه پولیس کې د شهداو بچي کوم چې تېرو مودو کې شهیدان شوي وو د هغوی بچي دغه پولیس جاین کړی دی، نو هغوی هم ډېر په مړانه باندې لګیا دي او د خپلو پلرونو نیکونو هغه میشن د امن قیام او په دې صوبه کې د خوشحالۍ او د سوکالۍ دپاره چې کوم کردار دی هغه ادا کوي او ډېر په نره یې ادا کوي، ډېرې لوړې حوصلې یې دي. او هر کال په 4 اګست دا یوم شهدا چې کله لمانځل کېږي په پېښور کې یو ډېر غټ پروګرام کېږي په تمامو اضلاع کې. ځکه راته ووایم زما په کلي کې پخپله د پولیس یو شهید دی. دلته زموږ حافظ سره نږدې صفت غیور صاحب چې کوم دی هغه پروت دی، د هغه دپاره راځي پروګرام کېږي باقاعده هلته قبرستان ته ورځي. بلکل په 4 اګست سهار وختي په د خیبر پښتونخوا په هر یو ضلع کې کوم ځای کې چې دغه شهدا پراته دي هغه قبرونو ته د شهداو د پولیس چاق و چوبند دستي ځي، هغوی ته خراج تحسین پیش کوي، هغوی ته سلامي پیش کوي او دا خراج تحسین او سلامي د دې خبرې ثبوت دی چې دې خلکو د دې خاورې دپاره قرباني ورکړې ده، د دې خاورې د امن دپاره قرباني ورکړې ده، د دې خاورې د خلکو د خوشحالۍ او سوکالۍ دپاره قرباني ورکړې ده. نو نن هغوی ته خراج تحسین په دې ورځ باندې پیش کېږي. په پېښور کې غټ پروګرام کېږي، داسې په تمامو ضلعو کې چېرته چې دغه شهدا پراته دي هلته د ضلعې په سطح باندې پروګرامونه کېږي، د هغه شهداو خاندانونه د هغوی کورنۍ راوستل کېږي او د هغوی په مخ کې د هغه شهداو ذکر کېږي او هغوی ته خراج تحسین پیش کېږي. او دا یو ډېر احسن اقدام دی. احسن اقدام په دې دی چې پښتون قوم په تیره او بیا په حیثیت یو پاکستانی خپل شهدا ایرول نه دي پکار. هغه خلک ځکه ایرول نه دي پکار چې هغوی زموږ د خوشحالۍ دپاره، هغوی زموږ د سوکالۍ دپاره، هغوی دې خاوره باندې د امن قایمولو دپاره او د حفاظت دپاره د ولس خپل ځانونه قربان کړي دي، نو هغوی ایرول نه دي پکار. کامران صاحب اوس به راشو د عوام اړخ ته. د عوامو څه ګیلې دي، څه معنی دي. عوام دغه ګیله کوي چې یاره مطلب که افسر دی نو هغه خو په پروټوکول کې روان وي، که مونږ ایس ایس پي والو یا ډي ایس پي یا ډي ای جي والو نو هغوی په پروټوکول کې روان وي چې قربانیانې ورکوي نو لو لیول طبقې والا ورکوي، کنسټیبل دی، انسپکټر دی، اولدار دی. نو دې خبره کې څه حقیقت څومره وي؟ دا د عوامو وینا ده.
د عوامو وینا په خپل ځای صحیح وي ځکه چې د هر چا څه ګیلې وي او څه دغه وي خو کوم دې کې وګورو نه کوم دې کې وګورو مطلب بم خو په پروتوکول کې هم کیږي دا خو نه بم یا ګولې یا خدا نه ګوري کنه چې دا ډي آی جی دی دا آی جی مطلب څنګه چې 13 ورځې کې چې کوم نه باجوړ کې په خراغله وا هم پروتوکول او په پروتوکول کې اسسټنټ کمشنر چې دی نو هغه ژوند د لاس ورک هغه شهید شو هغه سب نور اهلکاران چې کوم هغه شهیدان شو نو خبره ده چې ګولې یا بم دا سیس نو ګوري بل د خیبر پختونخوا پولیس ته د شهدا پولیس په دی باندې وي چې کدا سو ګورې نو دوا اډیشنل آی جیز هغه په شهادت په مرتبه فایز شوی دي دغه سي دوه پکې ډي آی جیز نو که لکه په دې جنگ کې صرف او صرف دا چې د سپایانو تعداد پکې زیات دی 1400 زیات سپایان چې دي خو هغه هم داسې نه هغه په داسې ځینو کې شهیدان شوي دي چې چېرته سیاسي خلکو پروتوکول په هغې کې په هغې باندې دغه شوي دي نو دا هم ورسره شهیدان شوي چېرته داسې اپریشنز هغې کول چې هغه ترهګرو خلاف په هغې کې شهادت باندې رسېدلي داسې نور ډېر ځایونو کې نو دا منم چې د سپایانو تعداد پکې زیات دي خو افسران هم شهیدان شوي دي او تر اوسه پورې ولاړ دي او شهیدان کېږي قربانۍ ورکوي او کمال صاحب دا راته وایي چې آیا لکه داسې پکې شوي دي چې په یو ځای کې یو افسر شهید شوی دی او بل افسر لا ته تبدیلي کوي چې تلته کې ډیوټي ورکړه آیا په خوشحالۍ د خیبر پختونخوا چې کوم خلک دي کوم چې په سیسس باندې راغلي افسران دي صحیح هغې په خیبر پختونخوا کې ډیوټیانې کوي ما داسې اورېدلي دي اوس په چا باندې ما داسې اورېدلي دي او څو څیزونه زموږ مخې ته راغلي دي صحیح چې څومره سخت نه سخت ذلي وي هلته هم اډر دی چې کله اډر وشي او بلکې په خوشحالۍ ځي ډېر خلک اډر خو وي خو بعضې کسان داسې چې شفارسو کې چېرې زه دې ته تلل نه غواړم زما خپله داسې دغه پیژنګلو خلک پاتې شوي دي او اوس هم دي ډي پي اوز دي لکه شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کرک ټانک ډي ای خان دغه ټولو علاقو کې زما یو ملګری هغه ته ما میسج وکړ ما چې یار ته خو دغه د ډي پي او شوې صحیح نو اوس مبارکي درکړم او که د سره همراضي وکړو نو هغه راته وخاندل وویل ته د خیبر پختونخوا پولیس د دغه نه نه خبر ما چې خبرې مو خو ته راته خپله وایه مبارکي راکړه مبارکي راکړه چې زه داسې یو ضلع ته رالم چې په کومه ضلع کې ډېر زیات شر او فساد روان دي جوړېږي انشاءالله زما عزم دا دی چې زه به دا ضلع د دې ترهګرۍ نه د دې شرونو فسادونو دفاع وکړم بل یو دغه ډي پي او صاحب چې د خیبر نه بنو ته هغه شوي دي او بیګا هم هغه په یو اپریشن کې په خپله حصه اخیستې ده یو اهلکار یې پکې شهید شوی دی په چوکۍ باندې حمله شوې وه او په هغه حمله کې یو اهلکار شهید شوی دی په خپله ځان رسولی دی د په خپله هلته حصه اخیستې ده او ښه ټیک ټاک مقابله شوې ده او په هغې کې 3 ترهګر هم چې دی نو جهنم ته لېږلي شوي دي نو زه د خیبر اهم سوال راځم کامل صاحب موږ د شهدا خبرو کې د پولیس د میل فیمیل شهدا کې څوک شته پولیس بالکل فیمیل شهدا هم شته او په سوات کې یو فیمیل وه چې هغه د خپل رور په ځای باندې هغه برتي شوی وه او هغه دوی دغه برتي کوي اے ایس آی برتي کوي نو اے ایس آی رینک باندې هغه برتي شوه او هغه بیا ترهګرو ورته ټلیفونونه کول او هغه به ورته کول چې ته دغه پرېږده هغې ورته چې نه فون به ورته که زما رور شهید شوی دی نو زه هم شهیده شم افرین که زما دا نور رونه پولیس والا د امن د قیام دپاره دلته ستاسو مخې ته ولاړ دي نو زه هم ستاسو مخې ته ولاړ یم او همغه فیمیل وه چې ترهګرو ووژله شهیده یې کړه نو دا زنانو هم پکې یو ډېر اهم کردار دی کوم چې پولیس اهلکارانې دي یا د هغې افسرانې دي هغې هم په خپل ځای ښه کلک ولاړ دي او د دغې ترهګرۍ سره د دغه سوچ سره د دغه فکر سره که ذهني او د خولې په دغه مقابله کوي او که مخامخ مقابله ده بالکل ورته ولاړ دي مقابله ورسره کوي ډېره مهرباني کامران صاحب چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړو دغه 4 اګست چې کوم شهدا ورځ مانځل کېږي په دې موږ سره خبرې اترې وکړي یقینا چې پولیس ډېرې قربانیانې ورکړې دي که هغه میل دی که فیمیل دی او الله دې وکړي چې زموږ په ملک کې امن راشي موږ امن غواړو که هغه سیاستدان دی او که عام ولس دی د امن نارې وهي دربر پروګرام پورې ما له راکړي اجازه د لوی الله